مل جل کم شو، رور نه خفه دی، رور نه خفه دی، یو بل حق نه پیژنو. الله تعالی فرمایي زه حقوق الله به معاف کم. انسان دی، یو انسان مونځ نه وي کړی، یو انسان عبادت کې کمزور وي، زه دا نه یم چې مونځ انکار کوم لګیم. مونځ فرض دی، اول عبادت قبر کې به اول هغه مربو که نه پس د مونځ به کېږي، لیکن مونځ کې کمزوري وي، عباداتو کې کمزوري وي. الله وایي الله غفور رحیم ذات دی، وی به بخي. لیکن کم انسان چې حقوق العباد نه وي پیژندلې، نو الله رب العالمین به هغه نه تپوس کوي ولې چې حقوق العباد الله نه معاف کوي، ولې بنده حق الله نه معاف کوي، الله بنده سمې نه کوي. نن همغه بندگان مونږ نه خفه دي، نو ځکه زموږ ژوند تنګېږي، زموږ ژوند کې پریشانیانې راځي، زموږ ژوند کې تکلیفونه راځي، زموږ ژوند کې مصیبتونه راځي. مطلب دا دی چې زمونږ د ډپریشن او د ټینشن غټه مسله دغه ده چې موږ نه مخلوق خدا خفه دی. بېشک مخلوق خدا خفه دی جی. او موږ دویمه خبره خپل کور کې موږ داسې خسته روجمات دی ټایم کې پښمنی ټایم کې سالنې پخو خپل دسترخوان داسې موږ غټ کړی وي چې هر قسم نعمت وي، لیکن زموږ علاقه کې یو غریب سړی وي، دیاړیدار سړی وي، مزدورکار سړی وي، هغه به 1,000 روپۍ 1500 800 روپۍ مزدوري به نن سبا د مزدور څه مزدوري وي، لیکن هغې کور کې روټۍ نه وي، هغې کور کې اوړه نه وي، نو موږ د هغې خیال نه ساتو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وایي زه یریږم چېرته د پړوسی یعنی ګاونډي وراثت کې شامل نشي. د خپل نه ګاونډیانو خیال ساتو، نه خپل رونو خویندو خیال ساتو چې دې طرف ته موږ توجه وکړو. انشاءالله زموږ ژوند کې به دا پریشانیانې، دا ډپریشن، دا تکالیف ډېر څه به کم شي، بلکې ختم به شي. ماشاءالله.